الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. دوستانو زمنګ د نن درس عنوان دی د مسلمانانو په معاشره کې د الحاد د خورېدو اسباب او وجوهات کوم یو دي. په پرونی درس کې تاسو ته وضاحت وکړې شو چې د مغربي فکر او فلسفي مقاصد څه دي. نو موږ ویلو چې هغه درې څیزونه دي چې مغربي فکر او فلسفي ته د ایمان درجه لري. اول ازادي و، دویم مساوات او درېمه ترقی و. پرونه درس به تاسو وورئ ان شاء الله. تاسو ډیر مفید درس دی. بیا موږ ویلو د مغربي ازادۍ دوه اقسام دي، یو انفرادي ازادي ده او یو اجتماعي ازادي ده. موږ ویلو چې د انفرادي ازادۍ نتایج څه دي او د اجتماعي ازادۍ نتایج څه دي. نتیجه موږ بیان کړې ده. بیا موږ دا هم ویلو چې په اسلام کې د ازادۍ مفهوم او معنا څه ده او ازادي مذهب څه شی دی. د دې وضاحت پرون شوی. مغرب د مساوات دا کم تصور چې پیش کوي د دې وضاحت هم شوی. مغرب به د ازادۍ لپاره ادارې جوړې کړې دي چې څومره مشکلات انسان ته پیښ را مخې ته راځي د هغې مشکلوالې دپاره ادارې جوړې کړې وي. د مغربي تصور د ازادۍ نتایج څه دي چې تقریبا دی کې موږ 8 نتایج بیان کړي. نن چې زموږ درس دی دا پرونی درس خلاصه وه. نن چې کوم زموږ درس دی هغه د مسلمانانو په معاشره کې د الحاد د خورېدو اسباب او وجوهات بیانول دي. سوال راځي چې د مسلمانانو په معاشره کې الحاد ولې خورېږي؟ ځکه ماشومانانو ته خو په اوله لحظه کې د الله اکبر د لفظ سره د اسلام دعوت ملاو شوی او د الله د وحدانیت دعوت دی ته ملاو شوی وي. دا ماشوم چې بیا بالغ شي دا د الحاد تور او تیارو ته ولې نه نوځي؟ حاکم وجوهات دي، د هغې وضاحت ضروري دی. موږ یو شپږ داسې اسباب راجمع کړي دي، کېدای شي دا ډېر دی نه زیات هم وي، خو دا موږ چې کوم تاسو ته ذکر کوو نو دا به تاسو ته په خپل کتاب مقاله د رد الالحاد کې چې موږ لیکلي هغه تاسو ته بیانوو. موږ چې کوم اول سبب ذکر کړی د مسلمانانو په معاشره کې د الحاد د خورېدو هغه د مغرب فکری او ذهني غلامي ده. د مغرب نه متاثره کېدل دي، د غرب نه متاثره کېدل دي. وجه څه ده؟ ځکه مسلم ممالک معاشي اعتبار سره، عسکري اعتبار سره، سیاسي اعتبار سره، تعلیمي اعتبار سره، ساینسي اعتبار سره نن سبا په زوال کې دي او مغرب په دې مادي اشیاو کې په عروج کې دي. نو زمنګ نوې نسل د دې مادي ترقۍ نه متاثره کیږي او اکثره ملحدین کیږي او دوی بیا مغربي فکر او افکار هم خوښوي. ځکه مغرب چې څه تیار کی هغه دنیا ته دوی لیږي. نو تاسو ته مخکې موږ درسونو کې وضاحت کړو چې دا جدید الحاد د چا نه پیدا، کوم ځای نه پیدا شوی دی؟ نو جدید الحاد د مغرب نه پیدا شوی، غرب نه پیدا شوی، یورپ نه پیدا شوی دی. نو هلته نه دوی دا نظریه هم ټوله دنیا کې خورا کړې ده. د مغرب د ترقۍ سره بیا موږ ته پکار دي چې هغوی ژوند ته وګورو. د هغوی په څومره څیزونو کې په زوال پذیر دي هغې ته هم کتل پکار دي. دا فکري او ذهني غلامول ختمول پکار دي. اوس که تاسو الحاد ختمول غواړئ نو اول به خپل نسل د هغوی د فکري غلامۍ نه، ذهني غلامۍ نه ختمول پکار دي. په اوس وخت کې موږ ته مسلمانانو ته د خپل ثقافت سره مینه کول پکار دي. ځکه یاد ساتئ زموږ خپل یو ثقافت دی، یو خپل ژوند لرو، د خپل ژوند مقصد نه موږ خبر یو، موږ مسلمانان یو. هغوی د ځناورو په شان کې ژوند تېروي. هغوی نه خور پیژني، نه مور پیژني، نه بله کومه مقدسه رشته پیژني، بس هغوی خپل خواهشات پوره کوي. هغوی د انسانیت د درجې نه لاندې ژوند تېروي. مادي ترقۍ سره ټیک د دوی خو مادي ترقي کړې ده، خو لیکن دوی نن سبا وخت کې د دې کم چې دوی کې دا غلط خصلتونه او کم چې غلط خویونه په دوی کې راغلي دي هغه د انساني صفت نه دوی محروم شوي دي. وجه دا ده چې دوی خپل خواهش پوره کوي. دوی دا به څه خوند وي چې هلک د هلک سره واده وکړي او جنۍ د جنۍ سره واده وکړي یا د یو ځناور سره دا واده وکړي. نو موږ له پکار دي چې د دې خلکو هغه ژوند ته هم وګورو. مادي ترقۍ ته وګوري مسلمانه، خو دا هغه ژوند ته هم وګوره چې هغوی په څومره څیزونو کې زوال پذیر دي. ټولو نه زیات جرمونه په یورپ کې کېږي، په غرب کې کېږي، په امریکا کې کېږي.
نو دا فکری غلامی او ذهنی غلامی ختمول دا د علماء کرامو ذمہواری ده چې دا غوي ژوند موږ متعلق او غوي ته وایو چې ګوره تاسو په دې ځایونو کې د انسانیت نه بار ژوند تیروي د انسانیت نه خلاف روان دي. نو دا اول سبب د مسلمانانو په معاشره کې هغه ذهنی غلامی ده د غرب او د مغرب فکری غلامی چې ورته وایي. دویم سبب چې دی هغه د مسلمانانو په معاشره کې مغربي طرز باندې تعلیمي ادارې دي او هغه اساتذه دي کوم چې د مغربي طرز باندې دوی تعلیم ورکوي. دا مغربي طرز تعلیمي ادارې د مغرب د الحاد د خورېدو اهم او لوی سبب دی. ځکه د کې داسې اکثره داسې نصاب ویل کیږي چې پای کې الحاد طرز فکر وي او سو استادان او ټیچران داسې وي چې د مغرب نصاب ویلو سره غوي د مغرب نه مرغوب شوی وي متاثر شوی وي او ملحد ته جوړ شوی وي. نو هغه نوې نسل ملحد جوړوي او دا پرایویټ سکولونه هم په دې کې غټ کردار ادا کوي. اکثر دا د ګران او قیمتي کم پیسونو والا سکولونه چې دي دا د مغربي طرز زندګۍ زمنګ په ماشومانانو کې خوروي. نو د دې په ځای په اسلامي سکولونو کې خپل بچي داخلول پکار دي. دا قتل پکار دي چې ته یو بچی په سکول کې داخله وګوره چې د ژوند څنګه تیری. دوی اکثر زور ټول په انګریزي کې ورکوي ويرستا بچي په انګریزي کې سلام هم کوي په انګریزي کې به خبرې هم کوي. الک انګریزي خو د کامیابی معیار نه دی کنه. خپل دین زده کول اسلام اول زده کول دا ضروری دي. زمنګ د دنیا تعلیم ته ضرورت لرو خو د دنه مخ کې زمنګ ایمان د خپل بچو ایمان حفاظت کول دا هم ضروری دي. نو سوال دار چې دا جدید تعلیم خو زمنګ هم ضرورت دی. نو دا به څنګه موږ پوره کو چې د الحاد نه هم بچو. نو دا خو ضروری نه چې ټول سکولونه داسې دي چې هغه الحاد خوري نه. تاسو په دې کې وګورئ چې هغه سکولونه الحمدلله نن سبا وخت کې داسې سکولونه او داسې جامعات برابر شوي دي چې الحمدلله هغوی ته د جدید تعلیم هم درکوي. لکه دارالعلوم حقانیه شوه، جامعة الرشید، بنوري ټاون، دارالعلوم کراچۍ، جامعه عثمانیه او داسې نور مشهور مدارس دي او داسې نور الحمدلله. اوس کالجونه هم داسې راوتي دي چې اسلامي کالجونه دي. نو په هغې کې خپل بچي داخلول پکار دي. دویم سبب دا شو چې د مغربي طرز کم چې تعلیمي ادارې دي دا دی. دریم سبب چې دی د اسلام نه لرې کېدل دي. انسان چې څومره د خپل دین نه لرې وي دومره به د عقیده خرابېږي. نو اول په خپلو بچو باندې د اسلام تعلیم حاصلول ضروري دي. خپل عقاید او خپل نظریات دوی ته یادول ضروري دي. نو که د دې نه وروسته چېرته دوی په دې سکولونو او دې کالجونو کې دوی سبق هم وي نو دا د خپل مذهب دفاع کولی شي. او موږ سره داسې طالبان داسې سټوډنټان او داسې طالب العلمان رابطې کوي چې هغوی د دې ملحدینو سره بحث مباحثې کوي او جوابات الله ورکوي. دین نه لرې کېدل نه دی پکار. که دین نه څوک لرې شي نو بیا د عقیده خرابېږي، نظریه خرابېږي. څلورم سبب د الحاد د خورېدو هغه د اسلام او د اسلامي تعلیماتو خلاف په میډیا سنټرو کې په ټي وي باندې په میډیا کې چې کم پروپاګاندا کېږي. نو ډیره د افسوس خبره ده چې په د مسلمانانو په معاشره باندې کومه میډیا مسلطه ده هغه د غرب او د مغرب ترجمانی کوي، د اسلامی تعلیماتو خلاف پروپاګاندا کوي او د مغرب افکار دلته خورول کوي. د دوی سره مجبوری وي، دوی ته د پیسو ضرورت وي، نو دوی ته د خارج نه سرمایه د دې لپاره ورکول شي چې دوی څومره د اسلام خلاف کار کوي دومره به ورته پیسې ډېرې ورکوي. او دوی په دې میډیا سنټرو کې ناس وي او دوی دا مختلفه پروپاګاندا کوي. دوی وایي زما جسم او زما مرضی، د ښځو ازادي، اسلام تنگ نظر دی، اسلام د تنگ نظرۍ درس ورکوي او داسې الفاظ استعمالوي وایي اسلام وایي دا د سړو دین دی، وایي ښځو دپاره په اسلام کې حق نشته دی. نو بیا موږ له پکار دي مسلمانانو له بیا دا پکار دي چې داسې میډیا سنټرې جوړې کړي چې هغې کې د اسلامي تعلیماتو درس ورکول کېږي او د اسلام صحیح ترجمانی پکې کېږي. نو دا میډیا چې دی په دې کنې ګوره تاسو 20 کاله چې کوم دا د دهشتګردۍ په نوم چې کوم دا جنګ دوی روان کړی دا د څه دپاره روان کړی چې دا اسلام بدنام کړي، دا پټکې بدنام کړي، دا ګیره بدنامه کړي او دا ښایسته لباس بدنام کړي. خو الحمدلله الله پاک ذلیله کړل. نو دا یو میډیا چې دا ټوله میډیا د یورپ دپاره کار کوي الا ماشاءالله چې کوم اسلامي چینل دی او د مسلمانانو دفاع پې کېږي. نو مسلمانانو له پکار دي چې اسلامي میډیا سنټر جوړول ضروري دي. پنځم سبب چې دی د الحاد د خورېدو هغه د علماء کرامو نه لرې کېدل دي. د علماء کرامو نه چې څومره انسان لرې کېږي دومره به د
انسان دا به د دین نه بیزاره وي. نو کوشش پکار دی د خپل بچو تربیت داسې پکار دی چې د علما کرامو مجالسو کې دوی ته د شرکت کولو نصیحت وکړو. نو کله چې دوی په دې پاکو مجالسو کې شرکت کوي نو هیڅ مجال نشته چې دوی ملحد شي. څومره الکان چې په کالجونو یونیورسيټونو کې سبق کوي او دوی د دین سره تعلق ساتي، تبلیغي جماعت سره تعلق ساتي، دغه شان ته کې کم چې زمنګ د علماء دیوبند متبع سنت پیران دي د دوی سره تعلق ساتي، اس مجال نشته چې دوی شي د دوی عقیده او نظریه خراب شي. شپږم سبب چې دی په موجوده زمانه کې د الحاد د خورېدو لپاره چې کوم عقلي علوم دي او کوم عقلي علوم د بنیادی حیثیت حاصل دی هغه د ساينس فلسفه ده. نو مذهبي طبقه ته پکار ده چې دا جدید اصطلاحات جدید انداز باندې سوګي دسترت حاصل کړي او د دې مقابله وکړي. لکه څنګه چې متکلمینو په زمانه کې د اسلام خلاف چې کوم عقلي نظریه د منطق راغلی و هغه عقلي دلایل سره هغه ختم کړل. نن سبا علماء کرامو ته پکار دي چې د دې اعتراضاتو نه ځان خبر ساتي او د دې جوابات د دوی په جبه کې دوی لور کی. ځکه د ساينس د اصولونه سناسه د دنیا په باره کې د نظریه دا زده کول ضروری دي. دا یو سبب دی د موجوده زمانه چې د الحاد نرسته کم علوم دي عقلي علوم دي چې هغه ته ساينس وي. خو د ساينس چې کم د اسلام خلاف کوم اعتراضات کوي علماء کرام واپس د هغه جوابات ورکړي دي هغه زده کول پکار دي. وم سبب د الحاد د خورېدو هغه سوشل میډیا ده. په سوشل میډیا باندې د الحاد داسې پیجونه دي چې هغه دا خوروي. نو په نت باندې چې کوم ویب سټ دی هغه کې دا سہولت موجود وي چې انسان خپل تعارف پټ وساتي. انسان خپل تعارف پټ کی او دا سوګي موجوده کې د شتاسو په علاقو کې به دا کسان موجود وي او هغه وستا د عقیده او د نظریه خلاف کار کوي ته پته نه وي. نو من که چرته نوې نسل د سوشل میډیا نه نشو منع کوله نو د دې خو ورته خصوصي تعلیم ورکول پکار دي چې د الحاد ویب سټ باندې کولاوي او داسې سيزونه باندې ګوري چې هغه سره تاسو ایمان ته خطر وي. دا د والدینو ذمہواری ته چې بچو له تربیته کې چې بچیا دا خو ته استعماله خو دې کې بدا د سيزونه دا ویب سټ باندې استعماله. اتم سبب چې دی د مسلمانانو د معاشره نه بیزاره کېدل دي. بعض خلک د مسلم معاشره نه بیزاره شي وجه سوي په یو بل باندې په وړو خبرو باندې د کفر فتوی لګولو سره اکثر خلک د دین نه بیزاره کیږي او ملحدین کیږي. نو کوشش پکار دی یو والی طرف ته رورولۍ طرف ته اتفاق طرف ته هر یو انسان د خپل عقیده او خپل نظر باندې په خپل عقیده باندې عمل کوي، خپل عقیده او خپل نظریه به ساتي، په فروعي مسایلو کې هر مسلک سره تعلق ساتي. خو داسې که اختلاف لریم نو په داسې انداز کې ملره په داسې انداز کې اختلاف لره چې هغه باعث د رحمت وي، دا نه چې هغه نه شر او فساد جوړي او د کفر فتوی په یو بل لګول وي. نه هم سبب چې د تصوف او دعوت او تبلیغ سره تعلق کمیدل. نو په تصوف کې په ځړه باندې زور ورکول کیږي او تعلق د الله سره جوړیږي. څومره چې انسان د خپل روحاني مرض علاج کوي دومره به عقیده په الله باندې زیاتیږي. کله چې ذکر کوي په مخلوقاتو کې سوچ او فکر کوي نو د دې په ځړه کې به په خپل د الله تعالی د ذات تصور پیدا کیږي. الله تعالی موجود دی لکه داسې د اقوالو کې راغلي دي چې د الله تعالی په مخلوقاتو کې یو ساعت فکر کول دا 10 کالو د عبادت نه بهتر دی. دا فکر د دې لپاره کیږي چې په دې سره د الله تعالی پیژندل کیږي. انسان چې کله وګوري چې دا دومره خاصه دنیا الله رب العزت پیدا کړی دا نو الله به څومره خاصه ان الله جمیل یحب الجمال. الله خاصه دی دا دومره خاصه دنیا پیدا کړی دا. نو الله تعالی چې څنګه دلیل سره پیژندل کیږي داسې په احساس کولو سره هم پیژندل شي او دا د احساس صفت انسان ته د تصوف د لارې نه حاصلېږي. د تصوف د پیرانو نه مراد زمنګ هغه متبع سنت پیران صاحبان دي کوم چې د قرآن او د سنت د تعلیمات او علم ورکوي او د بدعات او نزان ساتي او نیک انسانان دي. لسم سبب چې دی هغه د الحاد د خورېدو هغه غریبی او فقر دی. عن انس رضی الله تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كاد الفقر ان يكون كفرا رواه مشکات. د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ روایت دی نبی علیہ السلام فرمایلی دي چې نږدې ده چې غریبی به انسان کفر ته ورسوي. د مسلمانانو په معاشره کې غریبی ډېره زیاته ده.
کله چې په انسان باندې داسې امتحانات راشي نو اکثر د الحاد په لار روان شي. دې ته نه ګوري چې د دنیا ژوند یو څو ورځو ژوند دی، که دا په مزو کې تیر شو که په مشکلاتو کې آخرت طرف ته وتلل دي، دې خبرو ته ونه ګوري او ګوري چې څوک د الله نه انکار کوي هغوی مزي کوي، نو دا انسان په خپل ایمان باندې ستومانه شي او ملحد شي. بل زمونږ په معاشره کې د وسایلو کموالی او بې انصافي ده. زمونږ په معاشره کې د وسایلو کموالی او بې انصافي ده. مالدار ورځ په ورځ مالداره کېږي او غریب ورځ په ورځ غریب کېږي او د دې سره په معاشره کې الحاد خورېږي. دا ضروري ده ګوره چې دا موږ د دې مخنیوي وکړو. که موږ په اسلامي تعلیماتو باندې عمل وکړو او د زکات ادا کول پورا شروع شي، په چا چې زکات فرض وي او د غریبانانو سره همدردي وکړي شي، نو ډېر خلک به د کفر نه بچ شي. کوم چې مایوسه شوي وي د هغوی مایوسي به ختم شي. نو دا لس وجې موږ بیان کړي تاسو ته د الحاد د خورېدو چې په مسلمانانو کې د الحاد د دې د وجې نه خورېږي. کېدای شي چې نور هم وي، نو کوشش پکار دی چې د دې اسبابو په باره کې په خپله په معاشره کې کار وکړو او خپل د اسلام تعلیمات عام کړو. نو کوشش پکار دی کېدای شي چې دا اسباب نور هم خو موږ دا یو لس ذکر کړي په خپل مقاله د رد الالحاد کې. انشاءالله سبا به تاسو ته درس بیانو د الحاد اصول او ضوابط به انشاءالله سبا تاسو ته بیانو. کوشش کوئ دوستانو دا درسونه مخکې شیر کوئ. دا یو فتنه ده، دا د الحاد دا یو فتنه ده چې د دې فتنې نه نور ټول مسلمانان بچ شي. موږ په دې مقصد سره لګیا یو. دا الحمدلله دا دویم کتاب هم د خیره تیار دی، زه مذهب ول نه پرېږدم، انشاءالله هغه هم شیر کو او هم د خیره چاپ کو. نو کوشش کوئ د الله د رضا دپاره دا مخکې شیر کوئ دا درسونه. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.